حضرت عمر رضی اللہ عنہ د مدینه شریفې په کوڅو کې سره د دې نه چې بادشاه او د مدینه شریفې په کوڅو کې به ګرځېده، د خپل رعیت او د خپل قوم او د خپل ملت خیال به یې ساته. یو ځل پوره د الله یرې ته د مدینه شریفې په لاره روان دی او ګورې نیمه شپه ده، نیمه شپه یو ځای کې د جړه اواز واورېده، ماشومانو ژړل. ملګری ورسره دی، ملګري ته وایي ته راځه، داسې د مدینې شریفې نه بار ځنګل علاقه ده، چې ورغی هلته اوس ماشومان دي جاړې اور بلیږي. یو بوډۍ ښځه ورسره ناسته ده او ماشومان دي ورسره. حضرت عمر ته تپوس کوي رضي الله عنه، وایي دا ماشومان ولې جاړي؟ وایي دا وږي دي. وایي چې وږي دي نو دا خوراک چې تا په دې اور باندې قودې دی نو دا وله زر ورکه که نه؟ وی په دې کې خو خوراک نشته. وی د کټوۍ کې د سا چولې دي، وی اوبه دي او کاڼي دي پکې. وی په اوبو په کاڼو څه کې؟ وی دا ماشومان پې غولومه، دوی مې په تمه کړي دي چې دله څه پخومه، نور خو څه شته نه. نو په دې تمه باندې که د دوی دا جړا لږه غلي شي او دوی له خوب ورشي، هسې خو راته جاړي نو په دې یې غولومه. نو دې ورته وایي چې ته د مسلمانانو بادشاه له ولې نه راځې؟ بیت المال له ولې نه راځې چې دا ماشومان درته جاړي او چغې درته وایي او خیمه یې د شپې لګولې ده؟ وی د قیامت ورځ به یې د عمر ګریوان او زما به لاس وي. بس داسې وبوګنېده، ویرېده. وی ترور عمر ده نه څه خبر دی؟ خو چې ته خبر کې او بیا څه در نه کړي نو د الله دربار کې به یې د قیامت پر ورځ راکاږي. نو چې ته خبر نه کړې نو اده نه څه خبر دی؟ وی چې زمان نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ چې دې بادشاه وي نو ما نه به ځان خبروي، ګرځي به. غلام ته وایي شا به را منډه که دې خو یې پېژنده نه چې دا عمر فاروق دی. لاړ بیت المال ته او د هغه ځای نه یو بوجۍ را ډکه کړه، اوړه او ستوان او کجورې او څه هغه زمانه کې چې کوم خوراک دی هغه یې پکې واچو او بوجۍ یې ډکه کړه او خولې وله وتړله. هغه غلام ته وایي نوکر ته وایي دا را پشا کړه. هغه غلام ورته وایي صاحب نه دا به زه پشا وړم، ما ته یې را پشا کړه. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي نه ته زما نه ډېر مضبوط دی او نه د ثواب زمانه زیات خوښ دی. وی نه صاحب دا خبره خو ټیک ته، خو ته بادشاه او زه غلام یم او پیټې وړل د غلام کار د بادشاه کار نه دی، دا به زه وړم. وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې څوک وړي؟ اوس خو به دا پیټې څه یو څه، خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي؟ یوړی شي که د قیامت پر ورځ زما پیټې وړی شي نو دا هم یو څه، که د قیامت پر ورځ نه شي وړی نو زه خپل پیټې او ته خپل نو بیا به دا زه وړم. وی د قیامت پر ورځ خو ستا بوج نه شم وړی. وی را پشی یې کړه. ګوره امیر المؤمنین ته، بادشاه د مسلمانانو ته، هغه پیټې بوجۍ مې ورپشا کړه. نو چې کوم سړی د بوج د وړوني نو هغه ته شی وړل ګراني که نه؟ وی دا بوجۍ درنه وه. وی قسم دې اوس هم هغه منظر مې په دې سترګو کې دی چې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې. وی په ډېر تکلیف یې هغه بوجۍ یوړل او د هغه ښار نه بار د هغه بوډۍ د خیمې خوا کې وغورځوله. وی ما ته وی شا به دا کټوۍ وینځه، اوبه پکې برابر کړه چې د ماشومانو له خوراک برابر کړو. وی کټوۍ مې برابر کړه، په هغه کټوۍ کې د زیتون تیل واچول، اوړې پکې واچول، کجورې مجورې پکې واچول چې سالوا د ماشومانو له پخوي. وی اور هم بلاو، اور نه بلېده، مړ شو راته. نو وی مې چې صاحب دې خوا شه چې زه دا اور بل کړم. وی اخوا شه دې اور ته، وی ګرمي ده چې دې خوا شه لوګې دی. وی ما ورته وی چې دا لوګې دی او د قیامت لوګي سره به څه کوو؟ او ما ته وایي چې دا اور د دې نه خو مې خوا کوې، خو د قیامت اور سره به څه کوې؟ وی قسم دی هغه اور له به یې پوکې ورکو. وی اوس هم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه ګڼې ګیرې نه به هغه د اور هغه لوګې پورې را پورې ورته راوته او د لوګي د لاسه یې را سترګې د اوښکو نه ډکې وې. وی هغه حلوه یې پخه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښوده. وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو نه، وی صبر وکړه دا ماشومان مړو. دا ماشومان یې په خپل لاس باندې ماړه کړل. وی بیا مې وی صاحب زه چې ځو، وی صبر وکړه دا ماشومان په جړا مې لیدي دي چې دوی په خندا شي نو هله به دې ځم.
چې د قیامت پر ورځ دا بوډی ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلی شم که نه. دوی چې ماشومان مالو شو یو بل سره په خندا په لوبو شو نو یې مونږ را روان شو. نو بیا ورته عمر فاروق هغه بوډی ته وایي چې بوډی سار له بیت المال ته راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له پې وظیفه مقرره کړم. نو بوډی ته خو پته نه هغه خو وایي چې دا به هم لکه د ایران او د روم د بادشاهانو په شان بادشاهي ما به یا څوک ورپرېږدي یا نه. وی بادشاہ ته به ما څوک پرېږدي. وی ته راشه ترور هلته به زه موجود یم خدای به خیر کړي. نو چې را رخصتېدو نو هغه بوډی ورته دعا وکړه وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب عمر مناسب نه دی. وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه په شرک کړي. همدغه دعا کوي. وی روان شو دی سار وختي بوډی مجلس ته راغله. دربار لګېدلی دی. څه دربار به مسجد نبوي کې به دقسې په مصلي د پاسه ناست وو. صحابه به ورته ګېټ چاپېره ناست وو. د خلکو فیصلې به یې کولې دی دربار و. بوډی راغله چې څنګه رانږدې شو تپوس یې که امیرالمؤمنین کوم ځای دی؟ وی دا په مصله کې ناست دی. چې رانږدې شو ویې کتله خو یې د شپې لیدی بس پوه شو چې دا خو همغه سړی دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی ما له اور بل کړی دی هوکي لوګي ته والي دي زما ماشومان یې ماړه کړي دي هسې نه سزا رانهی. او د عمر فاروق خو ډېر روب او دبدبه هم وه. بوډی زر رسته شوه. صحابو ته یې راوینېسې را مخکې کړې. ورته یې وې وایه ترورې چې څه دې مقصد دی؟ وی ګوره ښه وي زه خو د ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی دی. وی نه بوډی معافي مه غواړه دا ستا حق و ستا د بچو حق و. وی یو خبره درته کومه اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي اوس به څه وی؟ په دا راته ووایه. د قیامت په ورځ چې د الله دربار کې تا وی ودرېږم نو عمر به د دې ګریوان نه رانیسم او الله ته به یې مخامخ کوم. اوس به څه وی؟ اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی. او خدای زه دې خبرې کوی کوم چې په نیمه شپې زما وږي بچي یتیمانان بچي ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بوجۍ راوړی د بیت المال نه ورته مستقل رزق مقرر کړه. میاشت په میاشت تال او ستا بچو ته تنخوا به میلاویږي راځي.